دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دریم انسان او طبقه نشاندهیم داسې و فرمایلا صحابه ته تپوس کې دا الله محبوب هغه دریم طبقه او انسان سوکته دا الله محبوب ته ارشاد فرمایي چې هغه یو فقیر مسلمان دی یو فقیر مسلمان هم دی او فقیر هم دی مالدار نه دی لیکن متکبر دی سدي متکبر او بل روایت کې راځي چې دا متکبر دو سره چې کوم دی ظالم دی فقیر مسلمان دی متکبر دی ظالم دی نو الله رب العزت په داسې متکبر فقیر او ظالم سره د قیامت پر ورځ باندې نه خبرې کوي نه بول سره ګندت کلام کوي او نه ورته رحمت پر نظر باندې ګوري او په سخت عذاب کې وی الله گرفتار کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په دنیا کې د خپل ظلم بدله ادا کوي لیکن مخکې د دې نه چې داسې یو ورځ را روانه ده چې هلته به بیا ستاسو سره د دې یو ظلم د کولو حساب کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته دا درس ورکاو تعلیم به ورته ورکاو چې زما صحابه ظلم په دنیا کې پریږدوي وره د ظلم بدله په دنیا کې ادا کړئ یو ورځ داسې را روانه ده چې بیا به تاسو ته د هغې بدله چې کوم دی ورکول یو ستاسو سره به د هغې بدله نه ځکه دا ظلم یو مهلکه بیماری ده یو مهلکه بیماری ده د دې نه خپل ځان ساتل پکار دي